صوابیانو کې اختلاف دی چې دا اهل کتاب دي او کنه دي. بعض علماء دا اهل کتاب دي، دا داود علیه السلام امت دی، هغه باندې ایمان راوړی دی او دغه چې کوم دی د زبور لستون کیو. او بعض وی چې نه دا دی په دستور عبادت کوكب پرستی، نو کو بیا دا کوكب پرست شي کنه بیا اهل کتابو کې نه راځي، بیا دا مشرکینو کې راځي. او کنه د داود علیه السلام قوم شي او په زبور باندې ایمان لري، نو دا بیا اهل کتاب دي. اهل کتاب دا اهل کتاب حکم جدا دی د مشرکینو جدا دی، چې صحیح اهل کتابي صحیح مشرک نه وي نو د سره د دې اهل کتابو د زنانو سره د مسلمان سړي بیا نکاح کیږي، اگر چې غوړه نه دی د اهل کتابو یعنی يهود دي یا نصارا دي، نو د دې چې کوم زنانه دي نو دې سره د مسلمان سړي نکاح کیږي، غوړه نه دي خو کوی کړه نو نکاح ورسره کیږي. او د مشرکین زنانو سره د مسلمان سړي نکاح نه کیږي. نو کو چېرې دا صوابیانو دا کوكب پرست شي د ستورو عبادت کوونکي شي، نو بیا خدا په مشرکینو کې راځي، اهل کتابو کې نه راځي. او کنه دا د داود علیه السلام قومي او زبور منونکي وي، نو بیا دا اهل کتابو کې راځي. دې کې د خلک غوندې اختلاف دی. څومره فرقې چې ذکر شوي نو دې ټولو په منځ کې به الله تعالی فیصله د حق او د باطل وکړي. په ورځ د قیامت په الله تعالی ټول چې کوم دی جدا جدا کړي.